مطلب په 500 روپیا تا سړی مړ کو ماته 1.5 لک روپیا به درکوم دله او 500 روپیا راکې راله. ټیک ټاک او د ډرامو د دې دغه نه چې کوم دی نو متاثر او دی وی چې مونږ وی چې بس راشه دا خو آسان کار دی او 1.5 لک روپۍ مونږ ته ډېر شیخ کار چې بس مونږ ته 1.5 لک روپۍ ملاو شي دا مرګ کول ډېر آسان کار دی. د سمیع الله د قتل پیسې چې کوم ستا 1.5 لک روپیا وې کنه چې دا 1.5 لک روپیا ته ملو شوی په هغې باندې څه کول والله بس یو څو غریبانان هغې له مې تې ورکولې. د بلال خو د دې سره د پیسو والا تنازع دا نور کم کسان چې چا چې 1.5 لک روپیا غچي دا اجرتیان دي دا څوک دي چا ورته وایي چې یاره بس ځان ورسره جوخ جوخ کوه چېرې مې پولیس نه شکي کېږي او دغه نه کړي نور خو موږ ورسره ټول برابر کړو. ډېر کمې پیسو باندې سړی نه دی مړ کړی. بس سر چې غلطي د انسان نه کېږي سر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د نن یو هفته پهله د مچنی ګیټ تاڼې په حدود کې په 18 لک روپۍ باندې د ټیکسي ډرایور څنګه قتل شو، ملزمان د پرشته کې سو، بیا کې سټریس څنګه شو، دا کم ټیکسي ډرایور چې د ښځه کانسټیبل او بیا ملزمان پولیس گرفتار څنګه کړل، دا یو ډېر تفصیلي رپورټ دی او ډېر عبرت آموز رپورټ دی ځکه چې موږ ټول خلکا په یار دوست او په رشتهدارانو باندې ډېر زیات ټرسټ کوو نو دا هم داسې یو کیس دی ډېر تفصیلي رپورټ دی موږ سره وګورئ. دې ټایم کې زه د مچنی ګیټ تاڼې ایس ایچ او اجاز خان سره ولاړم. دینه به پوښتنه کوو چې دا کیس کله شوی و، دې کې مقتول څوک و او بیا دې ملزمانو ته څنګه ورسېدل. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کیس کې چې کوم دی مقتول سمیع الله او دا د 17 وقوعه وه د ورځې 10 بجې څه کم 15 منټه کم 10 منټه کم 10 دا وقوعه وه. زه په ورسک روډ په ګشت وم، ما ته اطلاع شوه چې هلته هلک چا وژلی ټیکسي ډرایور دی، ګاډی هم ورسره ولاړ دی او هلک مړ دی. زه موقع له لاړم، ډي اس پي صاحب زموږ رالو او ډبلی ټول راغل. موقع له موږ لاړو، موقع نه موږ ته د 30 بور 3 خول میلاو شو او الټو موټر کار برنګ سفید ولاړو د مقتول ملکیت و. مقتول سره خپل جیب کې بټوه، پیسې، موبایل، هر یو شی ورسره پراتو. مونږ د هغه سره چې کوم اویلیبل نمبر زو په هغې مونږ رابطه وکړو. زموږ یې والد صاحب سره رابطه وشوه او هغه وی چې زه تاڼې ته درځم. هغه له مونږ کاغذونه ماغذونه تیار کړله، پوسټمارټم له ولګولو. پلار یې او ورور یې هغه چې کوم دی رالل، ای مونږ ته دا ووایي چې د کور والا ده، تاسو سره پولیس کې کانسټیبل ده، سعدیه نوم یې. پلار یې ابتدایي دا راپورټ وکړو چې زموږ چا سره څه دښمني او دغه نشته دی او دا زیاتر د وخت سعودي کې تېر کړی، هلته نه راغلی دی او دغه ټیکسي یې ایشتی دی او دا به یې چلولو. چونکې دی دلته په دغه کې اوس کباپیانو کې اوسېدو په کرۍ باندې دی د سپیرسنګ باغچې محلي دي او هلته نه کور والا به د ډیوټۍ له بوتله را بوتله ټیکسي کې، نو هغې ته ډېره مسله وه. نو ده دلته په کرۍ کور نیولی او دې ځای کې اوسېدو کباپیانو کې. دا مزید تفتیش مونږ ټیکنیکل سایډ باندې چې کوم زموږ دغه او زموږ ایس پي صاحب ډي ایس پي صاحب نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړو چې په هغې کې زموږ ټیکنیکل سټاف هم او زه هم او زموږ انویسټیګیشن والا هم. هغه مونږ ابتدایي تفتیش چې وکړو نو مونږ ته دا معلومات وشو چې د دې مقتول یو کور و پېشانواز ټاون کې او هغه د بلال ملزم چې کوم دی د دې بلال ملزم په ذمهوارۍ باندې د ریاض نومي کس په لاس خرڅ کړو. محمد نواز کس و د سوات، هغه خور لیشته په 41 لک روپۍ. د مقتول د موبایل کې یو سټام موږ ته میلاو شو، نو په هغې کې یو طارق ګوه او یو چې کوم دی بلال او یو د محمد نواز چا چې هغه کور ایشته. هغه چې موږ هغې باندې کار وکړو او دغه مو کړو نو موږ ته دا نتیجه باندې ورسېدو چې د مرډر کې چې کوم دی نو مین لاس چې کوم دی د بلال ملزم دی. بیا په ټیکنیکل سایډ باندې چې موږ هغه انویسټیګیشن وکړو او دغه مو کړو نو د هغې نه دا پته ولګېده چې مقتول چې کوم دی نو د بلال او د بلال نور چې کوم 2 ملګري دي، فیضان او فهیمه، د دې درې واړو سره د صلاح کړې وه. چونکې د دې کور چې کومې پیسې وې
د هغه سړي نه پیسې به ریاض وروړي او د بلال له به یې ورکولې. نو دی دې کې سمثینګ هغې نه 32-33 लाख روپۍ وروړې وې او مقتول چې کوم دی نو مقتول دی پکې 14 लाख روپۍ ور رسولې وې. بقای کمې پیسې چې وې نو هغه د بلال ملزم چې کوم دی دغه کړې وې. دې پیسو به مقتول چې کوم سمیع الله هغه به دنه بار بار د دې ډیمانډ کول چې دا پیسې مونږ له کله راکړې. دې کې چې کومې نیټې وي یا دغه ټیم و هغه پوره شوی و. دی چې ډېر تنګ راغلی دی نو دې ملزمان چې کوم د ګاونډیان هم دي او دی یو ځای یو کلي کې اوسېږي دی سره سلام مشوره کړې ده. دی ورته ویلي چې یاره بس مونږ یې دله دغه کوو مونږ له به څونه راکې. نو دی سره په 1.5 लाख روپۍ باندې خبره کړې وه چې بلال ورسره خبره وکړه چې تاسو له به زه 1.5 लाख روپۍ درکم بلکې 50,000 روپۍ د فیضان ملزم له چې کوم دی ایډوانس هم ورکړې وې. دې سره چې پروګرام سیټ کړی دی نو دې نه مخکې دې وقوې د ورځې نه څو ورځې مخکې پې هم یو 2 اټمپټ کړي خو دې ته نه بچ شوی سمیع الله. په دې ورځ باندې چې کله دی پروګرام جوړ کړی دی نو دا یو کس چې کوم دی نو فهیم د مخکې نه تللی چرګانو چوک کې ولاړو او دا بل فیضان او کوم بلال ملزم چې دی په موټر سایکل ورپسې دلته نه کبابیانو چې د خپل کور والا ځان سره کېنولې ده او پولیس لاین ته یې بوتله په لاره باندې دی ورپسې شاته نه چیس کړی دی. هلته چې دا پولیس لاین سره هغه کوزه کړې ده بیا خیبر روډ ته راوتی دی او بطرفې سوري پول روان شوی دی. دی ورپسې شانه روان شوي دي دی هلته چرګانو چوک ته تاو شوی دی. نو د دوی کوم ملزم چې مخکې نه ولاړو نو هغه خو دی یې کتلی او 2 ځل ورباندې اټمپټ کړه. نو دی چې څنګه ورغلی هغه وله اشاره ورکړې او درولې دا بل هم بیا دنه موټر سایکل نه کوشوی ورسره ناست دي. نو دوی دا شان کبابیانو ته راوتي او په ورسک روډ داسې تلي دي. دی ورته وایي چې مونږ کنډر وکلی دی دلته مترۍ علاقه کې چې هلته ځو دواله چې دې مترۍ تاڼې ته کنډر کلي لارې ته رسېدلی دی. نو هغې ته یې ووایي چې تاسو د هلکانو ته یې ووایي ملزمانو ته چې تاسو کوشئ او زه دا زنانه او سړی مخکې کوزوم بیا تاسو پسې راځم تاسو به تر هغې دوا وکئ. خو دوی ورسره اصرار کړی چې نه مونږ بس دی ورسو دی کوز کوو بیا به یو ځای راځو. بهرحال چې هغه یې کوز کړي دوی واپس راتاو شوي دي. نو کنډرو روډ چې کوم دی چې په کوم وقوع شوې ده نو دا زموږ د مترۍ بونډري ده خوړ دی او خوړ نه غاړه متره ده او دې غاړه مونږ وایو. به دغه نادرن بایپاس نه 40 ګرام مخکې شوي نو هغه ټول ګني دي او دغه جوار دي فصلونه دي. دلته دی ورته وایي چې ودرېږه ټیکسي ودرولې دی ورته چې وړوکی دسمات یې کومږه بس چې کوشي وي دي دې ګاډي کې ناست و. دی بل فهیم ورته وایي چې راکوشه راځه لاندې راکوشه چونکې موسم هم په هغه ورځ دغه باران هم د ورته چې نه زه ټیک یم. بهرحال دی مجبور کړی راکوزولو باندې او چې څنګه راکوشی بس ډزې پې کړي دي. ستاسو نوم دی بلال جی بلال سمیع الله ستاسو رشتہ دار مې جی دا کور هغه په خپله ولې نه خرڅو ستا په لاس یې ولې خرڅ کړی زما په لاس یې نو خرڅ کړی سر مونږ پکې ګواهانو زمیوارو پکې سر ذموار پکې ته وې که نه ته ذموارۍ کې تا اخیستی وې په څو پیسې خرڅ کړی دا کور 41 लाख باندې سر بیا تا وله څونه ورکړی وې مونږ 24 ور رسولې وې سر. دا اخیره کې چې کومې پیسې پاتې شوې تا چې اغشتې وې او هغه به درنه غوښتې هغه پیسې څونه وې او تا هغه چېرته لګولې وې مونږ خو سر دله ما 24 په موقع ورکړی وې سر او جی مونږ وایي چې دی دغه شي مونږ په نور دعوا وکړو چې د 10 लाख روپو اچھا سمیع الله باندې جی او جی چې دعوا به پې وکړو چې 34 هم ورسولې وې او جی 34 هم ورسولې د 10 लाख روپو دپاره دې مړ کړی او جی د 10 लाख روپو چې کوم دي دا ته اغشتې وې که دا هغه سړي نه نه جی دا هم نه وې اخیستی چا چې کور خرڅ شوی دی خو یې مونږ نه اغشتې دي هغه خو سر چې مونږ له 24 लाख روپۍ راکړی 24-60 جی او جی دا 10 چې تا دې ته د څه سوچ کړی چې 10 लाख روپۍ به زه دې کې پټې کم دي کې د سره نور څوک څوک وو مونږ ویل چې دې سبا د مارکرو له ورکوم سبا زوالم جی 10 लाख ته خو تاسو زړه ښه کړی و که نه دې سره د په 3 लाख روپۍ دې سره خبره کړې وه 4.5 باندې سر په 4.5 باندې نو بیا 5.5 پاتې شو هغه 5.5 کې نورې د چا وې بس نور نه وي جی مونږ چې ملو شي راته ور بکو جی وابلو دې کې به دا 5.5 صرف تا ته پاتې کېدې بلاله او جی څه سوچ دې کړی و د 5.5 लाख روپو دپاره چې دا نه رشته دار سړی دی رشته دار دی او دا سمیع الله خو که نه او ته ذموار هم پکې اخیستی وې اعتبار یې و د باندې د 5.5 लाख روپو ته د څه داسې ضرورت و چې سړی دې پې مړ کړو یا جی بس پې نه شو بس نه ضرورت یې د چا که نه څه سوچي څه د پیسو ته څه سوچو بس زما چې کومه تنخواه را رواني زه ورته سوچ کوم چې تنخواه راشي دا به فیسونو کې ورکوم دا به کوم ستا څه سوچ و د 5.5 लाख روپو ته لا نه مې ملو شوې مونږ ویل چې ملو شي څه در غریبي وکړو سر ته څه کار کې زه خپل ډرایور یم جی
تاسو کله دا 5.5 لک روپو د پاره ځان لړخه کو کنه نو چرته دیم په دې سمیولا باندې رړنو سوځیدل چیرې دا خو مطلب رشتہ دار مم دې اعتبار را باندې کړی یاره چې مخکې مسنم چې تاسو کار کړی خو بس پته یې الله پاک کوم ګناه کې رونی و سر څنګه دې سوچ دې څنګه رالو بیا دې پلانینګ څنګه کو چا دې رکانو سره دې څنګه پلانینګ بس دې سره خبرو کو سر چې دی را سور کو بس کنډر روډ ته راوستو جی نه دې ته تاسو وی چې څوک مړ کول دي ما وته ویل سم الله دې ویلو چې رشتہ دار مې دي او جی نو دې ته سوي بس دې د دې تر زوی سره خبرو کو سر او وته ویل ټیک ته ویل وته ویل سو پیسې دې دواړو سره خبره کړو دله هم د سره د وسره کړو په 1.5 لک روپے چا سره دې خبره ستا چا سره شوی فیضان سره سر او فیضان بیا چا سره کړو فهیم فیضان سره وک سر فهیم دې په کې سونه وي د فیضان په کې سونه وي فهیم تم ویل سر جی څومره ملو شي درې لکه 2.5 لکه سلور لکه بیا نیمه کو خپلو کې جی او جی نو کله چې دې سره تا خبره کوله دې د نوم دونه پیسې غوښتي وي دي نه چې سړی مړ کول کې زیاتې براکه سر جی مرګره مو وسه دا غیر نه کولو بیا څنګه په دا ورځ باندې سب پلانینګ وکړو بس بیا سر جی دی ورغه سهار سرګانو چوک نه را سور کو سپیشل کو جی نیر باندې را دغه ته مړ کو او تا ورته خولې کله څنګه دی وته خولې لیدل یو جما سره مخ کې تلو ها دی چې کله بیا سمیع الله سره په ټیکسي کې راکې نه استلاغه تفصیل چې کوم دی خو سچو سپ ټول ویل کنه دا نه تاسو نه کو کله چې دی بیا سمیع الله مړ کو نو دی بیا تاسو په موبایل رابطه او شو چرته ملو شوي دی بس کور تر او بل لاو چا سده سر او جی نه تاسو بیا خپل کې داګه نه پس ملو شوي نه نه بیا یو رس پس ملو شو سمو کل بیا چرته ملو شوي څه خبره مو شوي هغه دی ویل په خپل لاس کې سر ها ویل بس هغه کو نه کې غلې شه سر چاته دی ویل دی راته ویل سر بیا بس بیا دا یو ملاقات وشي بس بیا گیر شو جی دی کې تاسو نه پیسې ورکړي دي دیلا دی صرف دی ول سر په 500 روپیا ورکړي سر او دی بل لام نه دی ورکړي جی اکل ملاوي دی نور پیسې بیا به ورکول سر جی پلان بل لنګو خو بس دا نو شو جی ها کامیاب نشو سر جی ته چې خو ته لکه مړې خو ستا په لاس شوی کنه ستا په وینا شوی کله چې بیا د سمیع الله دی جنازې له تراله راغلی به جنازې له سس په سونه سات پس رااله د مرګ نه یاره جی بس تراغلم بیا تقریبا داسې یو 3 غنټې پس راغلم نو یعنی دې نه چې چا شک به د باندې راشي ولې نه یاره بس کار شو نه دې دلته چې ته کله رااله او د خلکو ملکو ته دیو کته نو ورختا شوی وي او جی بالکل څوک د باندې شک من نشو نه جی ها وایا څوک د باندې شک من نشو نه جی ستا خپل خزو بچیشته ها ډېر کمې پیسې باندې سړی نه دی مړ کړی بس سر جی غلطی د انسان نه کیږي سر ستا څه نوم دی فهیم فهیم ته څه کار کوې زه چتونو کار کوم جی څنګه چتونو دا تیار چت نه ګاډر ها د دې کار کوم ستا څونه عمر دی زما ویره یو 2 شپې واده دې کړی دی نه جی دا بلال چې کومه خبره کوي د سره د پسو پیسو خبره شوی وه 4.5 باندې خبره شوی و جی او نو تعالی پکې څونه ملو شوی مال پکې نه ملو شي تر دوی نه 50000 ورکړي نه نو تا د ویل نو چې څه ټایم ته د وی چې دا سمیع الله مړ کول دي کنه نو ته سیری دی نه چې سړی مړ کوم په پیسو باندې تا مخ مړی کړی دي نه جی یو 2000 لام پوینت لو او په تخدید کوته ولاړ واپس او جی خلک د وزن پیلم په غواخ کړو او جی بس واپس پلاړو کوته او جی بیا په دغه ورځ باندې چې تور سره ټول ورځ ګنټه نیمه په ټیکسي کې مو ګرځې دي چرته پیړو سو نه سوځي د چیرې د دون لګو پیسو د پاره سړی مړ کو جی په کم ټایم سره کینه ما دا ټایم کې موجود اندرون شو بس پوي نه شو چې کم نه زین وسره کینه موجود مکمل درونو ستا وسونه پیسې چې دا کار دیو کو او پیسې ملو شوی سو نه سبا رسیدا ولا و جیل دا بیا درکم بس کا درې لګ کار سمې ته بیا ته چې کم تیارو چې تونو کار کې ته واده دې نه دې کړي ستا د جیب خرچه به نه پوره کی ولا جیوای نه دا کې نو دې پیسو ته د څه سوچ کړي و سرشته وای سبا دې پیغشتل ولا جی هیڅ سوچ مې وته دی وی چې موبایل ستا خواهشو نه جی زما د خواهش نو څه دې په اسې کې پیسې د تاسو فرض کو سمیع الله مړ شو او تاسو نه وی نیولې پولیس او 2 لک روپیا ته ملو شوی خپل نو سبا دې پکول بس جی سوچ مته نو چې سم بیا وشته نه څه خو سړی وای کنه نه سم نو مته کله سو مان شوي چې دونه لګو پیسو د پاره مې دونه غټ سړی مړ کو مې سټم کې تر دوی مې شو دا ټایم کې وز دا شوم لري ته ولاړم دو وشتو دا ټایم کې زړه ساخه پښو ولم شو بس کور کې چاته یارانو دوستانو کې چاته پتا نه نه جی چاته روستو چاته پتا نه لګیدا نه بس نه جی
دا کم دوه ملزمان په ډز د فهیم او د فیضان چې کوم په مکول وړا بل خو بس د تیرو رسول دی ته حواله کو او ته حالت نه واپس شو د تقریبا چې بیا مو کې لړ مو ته درې خولونه ملو شو 30 بور او ډي سي ساختو نو هغه بیا پته ولګي چې د چته نه وړي نو هغه خلکو تفتیش کې شامل کړ هغه خپل بیانونه دغه ورکل هغه نه پس کم دی نو بیا ملزم بلال چې کم دی نو د سره په جنازه کې په دوه مدرمه کې ځکه چې دا د رشتہ کې راتلو او د دې پیډیر بروسم او دغه او د دې ملزم په دعا کې د زمو د کانسټیبل چې کوم لیور دی د مقتول رور هغه ته بار وی چې دا تاسو د ورندار په سر مړ دی او تاسو په ورندار داوو کوي هغه ته چې په ورندار ولې داوو زمو ورندار خو په خوخه کړی تر لوري دا او هغه کې ستاسو خبره نشته نو دا واقع دی چې په هغه کې داسې خبره نه وه دغه نه انویسټیګیشن او دغه نه دا ثابته شوه چې دا صرف او صرف په دې پیسو په سر باندې دی بلال سره د دوه مرګرو چې کوم دی نو دا یې قتل کو او دې په دې دغه کړو لکه د کانسټیبل غریبي پکې هیڅ کردار یا ګناه یا صدقه نو خو لکه دا چالاکتوب او دغه چې هغه ته دا دغه کول چې تاسو په خپل وراندار دا وکي تاسو دا وکي بیا د ټیکنیکل سایډ باندې چې موږ د میسیجز او قتل مختلف خلکو سره چا وته وی چې یار بس ځان سره جوخ کوا چې مې پولیس نه شکی کیږي او دغه نه کی نور هم سره ټول برابر کړو انویسټیګیشن ورسره نو دای موږ پرون د شپې چې کوم دی هلته بیا ناستو په پټو کې اطلاع شو چې یاره فلان کې ځای کې دي نو موږ لاړو سره د تماچو او سره د واړه تکبیرونه مونیول رام وصل نن پیش کړ کسټډي د یو ورځ حوالات کې پراته دي څنګه چې تاسو چې تاسو ډېر تفصیلي وي هغه سوال والا خبرم پکې نه ده پاتې کله چې تاسو د ساينسي خطوط باندې کم تفتیش شروع کو د دوران کې د دې چې کومه پیسې پاتې وي د سادیه چې کم د مقتول خزه د سره هم رابطه شوی و چې پیسې وروړلو بیا په چاپلاس وروړي هغه هم تاسو ته شک پیدا شوی کنه هغه پیسې وروړل نو ادا سکارو چې د مقتول کور ولا ویلي چې یاره سره د وقوع نه مخ کې د بلال ملزم د ټلیفون کو سمیولا ته چې زما 50,000 روپۍ ارجنټ کې پکار دي مال راکا د وته چې ما سره نشته خو بهر هر ډیر اصرار وکړ ورته نو بیا غوتی چې خزر شي درکم دله نو د وته چې زه نظر زموزبل الک در لګم او چې ادر شنو زه تاسو نو ته لاندې را کوشو پیسې به ورکې ولا نو د دې نه دا معلومه شو چې دا کوم ملزم ورغله هم د دوړو کې دا یو کس ورغله چې د شناخت کول چې یاره دا سمیولا دغه رنګ سړی دی او دغه دی نو صرف شناخت ته پاره دا ډرامه کړې وه چې 50,000 روپۍ هم تېنه قرض وایستې او ته ملزم ته نشاندهي مو کړه چې دقه یو کس مطلب 50,000 روپۍ هم واغشته مقتول شناخت هم شو بالکل 50,000 روپۍ هم ته قرض وایستې ځان دپاره چې کومې خویوالي دی یا خویوالي وي دا یې تېنه واپس هغه چې کومې شته ورکړې وي هغې کې ته 50,000 واپس وایستې د بلال خو د دې سره د پیسو والا تنازع دا نور کم کسان چې چا چې 1.5 لک روپۍ غشي دا اجرتيان دي دا څوک دي دا همدغه لوفر لفنګ دي نه کار روزګار شای نه سبق وای نه خنه بد همدغه په دې کلی کې بساوړي راوړي خوشکماري غونته دي او دغه ټیک ټاک او د ډرامو د دې دغه نه چې کم دی نو متاثر او دوی وی چې مونږ وی چې بس راشه دا خو آسان کار دی او یو نیم لک روپۍ موږ ته ډېر شیخ کار چې بس موږ ته یو نیم لک روپۍ ملاو شي دا مرګ کول ډېر آسان کار دی په دې وجه باندې چې کم دی موږ سره خاړه کې خو او کلیواله مو په دې وجه ورسره دغه وکړو دین چې کم دی کومه تماچه باندې ډس کړی دی اتی ریکور دی بالکل هغه هم ریکور ده او چې دی بل سره کومه تماچه وه نو هغه هم ریکور تاسو نوم دی فیضان ته څه کار کې زه زمینداری کوم کم ځای کې خپل کلی کې دا فهیم ستاسو دی ترس به مې دی د چې دا کومه خبره وکړه ډس د کړی دی رښتیا وایي او جی ها او جی تا پسونه پیسو اوس پورې د سونه پیسې ملو دي 500 روپۍ مطلب په 500 روپۍ تا سړی مړ کو ماته یو نیم لک روپۍ به درکوم دله او 500 روپۍ راکې راله نو چې کله تا د سړی دی مړ کو 500 روپۍ ته ملو شوې نور پیسې دی غوښتې نه نور بیا درکوم دله او جی زمینداری کې تا واده کړی نه جی زمینداری کې گزاره نه کیږي بس شکر ته گزاره کیږي پکې نو بیا ولې لالچ کې رالی د پیسو بس سر جی بس الله بس پی نه شو کوم ها پی نه شو بس نو دی خو چې بلکه دوه ځله پیلم پلانینګ کړی دی کنه نو هغه ځل چې تاسو رالی د مکته په دریم ځل باندې رالی مړم کو نو پلې ته څنګه وای چې پوی نه شو بس په دریم ځل مون چرګاو چوک ته تلو بس تماچا دې چرته نه راوړو تمانچه مې ترز بیو د کم یو
د عاطف نوم د ده ورور د عاطف نوم یې او جي هغه ته هم څه وي تماچه چېرته وړو تمانچه خو ما واده له راغشتې وه ترو د زوی واده مې او هغې کې دې پې ډزې کړې وې او جي کې مې ډزې کړې وې د سمیع الله د قتل پیسې چې کومې ستا 1.5 لاک روپۍ وې که نه چې دا 1.5 لاک روپۍ تا ته میلاو شوې وې په هغې به دې څه کول والله بس یو څو غریبانو هغې له مې تې ورکولې که غریبانو ته ما ویل غریبانو ته مې څه زړه نه مې ورته وخت کې مې غریبانو له پسې پیسې ورکوم پکې د عام غریبانان خلک چې ګرځېدي له به دې ورکولې او جي څونه پیسې دې ته یې لیستې وې 50,000 ښایي لکه 1.5 لاک کې به 1 لاک تا اخېستې 50,000 به غریبانانو له ورکولې او جي کوم غریب نه غوښتې وې څه مقصد دپاره که نه نو هم داسې بس لکه زه ویډیوګانې ګورم غریبانان لکه اړه مې پې خفه کېږي هغې لپاره او جي دا سوچ دې چېرته نه کړی چې داسې خلک مړه کي او بیا پې غریبانانو فلم علم دې کتلی نه چې فلم ملم نه څه کې دې کتلی فلمونه نه ګورم چې څه کې دې دا لیدلي تاسو وې لکه نورې ویډیوګانې ګورم جنید ویډیوګانې ګورم دا غریبانو ویډیوګانو سره امداد منداد کوي لپاره به چې څومره مې وس کېږي پکې ورکوم چې څومره مې وس کېږي پکې ورکوم لکه دا سوچ دې شته چې ته به داسې ډان جوړېږي او د چا سره ډېرې ډېرې پیسې یا به تیالې او بیا به دې تقسیموي نه بس دومره سوچ خو نشته که چې دومره دغه به جوړېږو او اوس چې دې پرې روزي نو بیا دې څه خیال دی بیا به څه کوې بس دې نه پس مې خیال دی بس خپله ذمېداري به کوو بس نو د غریبانانو سوچ دې ختم کو چې بس چې پیسې وي ولې به نه کوم چې پیسې را سره وي پیسې ګټو ولې به نه تا ته دا صحیح پیسې ښکارې دی ظالمه چې تا سړی مړ کو د هغه د سر پیسې به دې اخېستې بال بچهداره سړی و ټیکسي ډرایور و ښځې پولیس کې وه هغه تا مړ کو او هغه پیسې به ته اوس په غریبانانو تقسیمې بس سر مې بس څه هم پې پوه اوس به بلاله تاسو درې واڼو نه دا تپوس کوم دا خلک به معاف کی الله به معاف کوي سر الله خو به وروستو خبرې دی خلکو سره به څه کوی دی له چې سړی مړ کړی دی دی به معاف کی رشتہ داران دي سره چې دغه به وسرو رشتہ داران دي سبا وسرو او تا دا ډرامه کومه یوه کړې وه چې تا ورته وې د ستاسو رندار په سر باندې مړ شوی دا د دا سوچ دله سینګرالو چې دا شی بل طرف ته واړوه سر جی دا انسان ډېر لالچي دی سر نو تا خو خبره ونه کړه که نه چې څه لالچ دی او د دې پیسو د مخکې څه به کول پیسې خو چې خلک والي جیب کې نه ږدي که نه سر جی والله کوم د مخکې دا کار کړی و بس نه فیضانه دا څنګه چې اوس ته ګرفتار یې داسې مخکې ویډیوګانې دې کتلي دي چې خلک کیس کې ګرفتار شوي او بیا ولا هغه میډیا والا انټرویو کوي او کتلې مې دي د چا دې ډېرې کتلې دي ستا جي راځي ویډیوګانې راله زما کومه ویډیو دې کتلې ما څه نوم دی کیسر خان چې واده کې هغه ماشوم لګېدلی و هغه ویډیوګانې مې کتلې اوس رانه ذهن نه وتې بس او زه فالو کړی یم او جي فالو کړی مې نو اوس بس دا ستا ویډیو پې ورکم که ور نه کم دا راته ووایه جي اوس ستاسو خوښه ده نه ته څه وایې ستا څه خوښه ده بس یم چې وارې کوي بس غونډه دنیا وګوري چې داسې کار نه کوي ګرانو ملګرو د ایس ایچ او صاحب او د ملزمانو خبرو تاسو واورېدې خو آی روز داسې واقعیات کیږي چې څونه مونږ داسې کیسونه وګورو پولیس ټریس کړي وي نو په هغې کې به یا خاون اوس خدا یو شي زیات شوی دی یا به پکې خاون ملوث وي یا به ښځه ملوث وي یا به رشته دار ملوث وي او دې کې کیس کې هم تاسو کتل چې کم مقتول سمیع الله دی د هغه دونه قریبي رشته دار چې هغه ذموارۍ کې هم دی اغشتی و نو د لږ شانتې لالچ دپاره څنګه چې د دې خبرې تاسو واورېدې د 100 لاک روپو دپاره دومره د یو سړي زندگی ختمول د هغه پوره فیملی چې کوم دی ټول عمر کې به دا نقصان نه پوره کېږي نو لږ سوچ پکاري او زه بار بار وایم چې شارټ کټ نه ځان بچ کول پکاري د شارټ کټ چې کوم دی دا کلم نه کامیابیږي دی نه همیشه ځان وساتئ او چې کم ستاسو له الله څه درکړي دي خپل نصیب کې چې ستاسو څه دي بس په هغې صبر کول پکار دي